اسې شهادت ورکړو خو موږ په امن سمجوتا ونه کړه نه فتوې ورکول نه ډور شوي یو چې ملا فتوا نه ورکوي موږ ته خطر و موږ خپل ځان په خطره کې واچولو د قبایلو او د صوبې او د ملک د امن دپاره موږ فتوا ورکړه چې په دا ملک کې دهشتګردي حرام او په وجه باندې موږ دا شهادت ورکړو د غټې هستې نه موږ محرومه شو نن هلته یو راوځي مصنوعي لیډر چې جوی څه کردار ادا کړی دا چې کله د نیوټو ملګرتیا کوله په وخت کې جوی لاشونه غورځول کله د نور محمد په شکل کې کله د مولانا مراج الدین رحمت الله علیه په شکل کې او موږ په فاټا کې مسلسل علماء کرام قومي مشران خسادار فارس موږ قربانۍ ورکولې ورته ودرېدلي وو او دنیا ته پته و چې دلته دهشتګردي تله راغله دلته امن و امان و خو دلته یو ځلې جنرال ضیاء الحق ډاکټر شیخ بدامني جوړه کړه چې دروغ یې ویل چې روس تاوده بوله درومي دا خطه یې په غم ککړه کړه چې هغه نه خلاص شو بیا د امریکې په خواهشاتو په 2000 کې جنرال پرویز مشرف بیا مرشله ولګوله و امن و امان صورتحال یې په ده ولګولو نو لهذا هغه نه بعد موږ د امریکې سره هیڅ ملګرتیا نه وه موږ په هغه جنګ کې شامل شو او هغه جنګ کې چې کله شامل شو نو په سوونو لاشونه وغورځېدل روزانه په یخ بازار کې دماکې کېدې موږ جوماتونه شهیدان کېدل بم بلاسټینګ کېدو او دغه پنجابي یې موږ تماشا کوله موږ له یې هغه نه راکولو هغه پیکج چې کم یې پنجابي له یې ورکولو چې کم په پنجاب کې د خپلې غلطۍ په وجه مړ شي موږ سره سوتلي مارک جیسا سلوک کېدو تر اوسه پورې هغه سلوک یې موږ سره کېږي لګیا د قبایلو استحصال کېږي څوک پرې خبره نه کوي هغه په هر مت کې موږ سره کېږي نن یو ځلې بیا ډېر افسوس خبره و چې په نوسوي طریقې سره دلته یې موږ ته امن و امان صورتحال خراب کړی ښي طرف ته هم ټارګېټ کلینک شورای او په ګس طرف ته هم شورای دو خلکو په سترګې پټې کړي خو څومره عجیبه خبره و چې پولیسو آی جی آی چې بالکل هر څه امن و امان دی تاسو چې کوم دی مطمئن اوسېږو او هغې لپسې یوه ویډیو وایرل کېږي چې هغه باندې پاکستاني قوم سترګې چې کوم دی شرمېږي او سترګې یې لاندې غورځېږي او بیا دا صوبایي ګورنمنټ څه کوي دا بالکل دا بوزدل دی په دغه باندې امل ولي ویلي چې دا بته ورکوي او نن چې کوم دی دغه خلک سوال ځواب نشي کولی نو معلومه دا شوه چې دا صوبایي ګورنمنټ انتهایی بزدل دی دا بالکل بزدل دی دا د حکومت کولو لایق نه دی چې هغه بیانیه ای جی وا بیانیه ورکوي صوبایي دا سپیشل چې کوم دی وزیر اعلی موږ ترجمان دی برسټر صاحب هغه بله بیانیه ورکوي خو دغه ټول هر سرخیلې بلیږل له بل بیان را درومي نو لهذا په صورتحال کې قوم مطمئن نه او موږ دا ګڼو چې نن موږ په مختصر کال باندې راوتلي یو اسې شهادت ورکړو خو موږ په امن سمجوتا ونه کړه نه فتوې ورکول نه ډور شوي یو چې ملا فتوا نه ورکوي موږ ته خطر و موږ خپل ځان په خطره کې واچولو د قبایلو او د صوبې او د ملک د امن دپاره موږ فتوا ورکړه چې په دا ملک کې دهشتګردي حرام او په وجه باندې موږ دا شهادت ورکړو د غټې هستې نه موږ محرومه شو نن هلته یو راوځي مصنوعي لیډر چې جوی څه کردار ادا کړی دا چې کله د نیوټو ملګرتیا کوله په وخت کې جوی لاشونه غورځول کله د نور محمد په شکل کې کله د مولانا مراج الدین رحمت الله علیه په شکل کې او موږ په فاټا کې مسلسل علماء کرام قومي مشران خسادار فارس موږ قربانۍ ورکولې ورته ودرېدلي وو او دنیا ته پته و چې دلته دهشتګردي تله راغله دلته امن و امان و خو دلته یو ځلې جنرال ضیاء الحق ډاکټر شیخ بدامني جوړه کړه چې دروغ یې ویل چې روس تاوده بوله درومي دا خطه یې په غم ککړه کړه چې هغه نه خلاص شو بیا د امریکې په خواهشاتو په 2000 کې جنرال پرویز مشرف بیا مرشله ولګوله و امن و امان صورتحال یې په ده ولګولو نو لهذا هغه نه بعد موږ د امریکې سره هیڅ ملګرتیا نه وه موږ په هغه جنګ کې شامل شو
او جنګ کې چې کله شامل شو نو په سوونو لاشونه وغورځېدل روزانه په یخ بازار کې دماکې کېدې موږ جوماتونه شهیدان کېدل بم بلاسټینګ کېدو او دغو پنجابي موږ تماشا کوله موږ له هغه نه راکولو هغه پیکج چې کم یې پنجابي له یې ورکولو چې کم په پنجاب کې د خپلې غلطۍ په وجه مړ شي موږ سره سوتلي مارګ جیسا سلوک کېدو تر اوسه پورې هغه سلوک موږ سره کېږي لګیا د قبایلو استحصال کېږي څوک پرې خبره نه کوي هغه په هر مت کې موږ سره کېږي نن یو ځلې بیا ډېر افسوس خبره و چې په موسمي طریقې سره دلته یې موږ ته امن و امان صورتحال خراب کړی ښي طرف ته هم ټارګېټ کلینک شورای او په ګس طرف ته هم شورای دو خلکو په سترګې پټې کړي خو څومره عجیبه خبره و چې پولیسو آی جی آی چې بالکل هر څه امن و امان دی تاسو چې کوم دی مطمئن اوسېږو او هغې پسې یوه ویډیو وایرل کېږي چې هغه باندې پاکستاني قوم سترګې چې کوم دی شرمېږي او سترګې یې لاندې غورځېږي او بیا دا صوبایي ګورنمنټ څه کوي دا بالکل دا بوزدل دی په دغه باندې امل ولی ویلي چې دا بته ورکوي او نن چې کوم دی دغه خلک سوال ځواب نشي کولی نو معلومه دا شوه چې دا صوبایي ګورنمنټ انتهایی بزدل دی دا بالکل بزدل دی دا د حکومت کولو لایق نه دی چې هغه بیانیه ای جی و بیانیه ورکوي صوبایي دا سپیشل چې کوم دی وزیر اعلی موږ ترجمان دی برشتر صاحب هغه بله بیانیه ورکوي وایي دغه ټول هر سرخیلې بلیغن له بل بیان را درومي نو لهذا په صورتحال کې قوم مطمئن نه دی او موږ دا ګڼو چې نن موږ په مختصر کال باندې راوتلي یو او موږ هغه سره د قاري سمودین شهید صاحب سره هغه سره یکجهتي کوو هغه خاندان سره یکجهتي کوو هغه د امن دپاره د وینې تویولو ته خراجه تحسین پیش کوو خو موږ ټولو ریاستي ادارو نه د امن غوښتلو مطالبه کوو